ذاتن او عظیم دے رتبتن ذات هم لوی دے اور رتبه هم لوی دے ذات لوی دے اور رتبه هم لوی دے اور رتبه عبارت دے صفاتنا رتبه عبارت دے سند دے صفاتنا بس لگی فی السبن وهو العلی ذاتن او العظیم رتبتن نو دا سه قران زده کوي قران د کول ډیر ضروری دی قران د کول دا ډیر ضروری دی مولا رومي او سوډر خشرونه ویلي دي مولا رومي ډیر خشرونه ویلي دي انا دا سه وای چې نور دل اسینه سینا مجو نور دل از سینه سینا مجو روشنی از چشم نابینا مجو د زړه دا د ابو علي ابن سینا فلسفي په سینه کې مګورا فلسفیانو کې رڼا نه نور دل از سینه سینا مجو روشنی از چشم نابینا مجو فلسفیان ټول وړاندې روشنی از چشم نابینا مجو صدر و قاضی مبارک چغمنی ایسے مولا رومیوم ما پا خیال فلسفین خدو چاو دے چه صدر و قاضی مبارک چغمنی عمر در تحصیل ایزایا کنی چکی سر کی خلق کلونتی رہی نالکہ منگو چه قرآن کی دی تطبیق نکنو بیا خسولم ویل کفر دے صحیح شو علم آلیتا مقصد ویل صدرو قاضی مبارک چغمنی عمر در تحصیل ایزایا کنی چند خوانی حکمت یونانیا حکمت ایمانیا را ہم بخوان دو یونانیانو حکمت بترسو آئے دا ایمانیانو دا حکمت هم زدکا کنا چند خوانی حکمت یونانیان حکمت ایمانیا را ہم بخوان دو یونانیانو حکمت بترسو آئے د ایمانیانو د حکمت زکه د ایمانیانو حکمت قران دی چند خوانی حکمت یونانیان حکمت ایمانیا را هم بخوان ما فرستادیم از چرخ نهم کیمیا یصلح لكم اعمالکم الله تعالی وی دی ایمانیانو فلسفه ما در لګلې ده ادم هم اسمان نه در لګلې ده لوح محفوظ نه ما فرستادیم از چرخ نهم کیمیا يصلح لكم اعمالكم طالبان ګوره قران نزد کوي طالبان قران نزد کوي قران په پسند وخره کې بس دغه سلوي قران نزد کوي دا کومه تجسس دی الله پیدا کو چې قران ذکیږي نه سلوي وخره کې دا تجسس پیدا ک اجي بیا کوم سره لیکل نه کوي نه ته بالکل نزد کوي اوس باید چې لیکل کوي تاسو ټول تاسو مثلا ما فرستادیم از چرخینهم کیمیا یصلح لکم اعمالکم شیخ صدر شاہ منصوب و شعر وی بے در صرف کردی عمر عزیز یارا در صرف کردی عمر عزیز یارا در نحو محو گشتی نشناختی خدا را در صرف کردی عمر عزیز یارا علم صرف کے طول علم صرف کو ملگریہ اور در نحو محو گشتی نشناختی خدا را مولا مبین در تیاد دے تکملت عبدالحکیم در تیاد دا حاشیت غفور در تیاد دا الفیت ابن مالک دی خدای لا تروز میں پیجند لکھا ابن مالک پیجنی مولا مبین پیجنی عبدالحکیم پیجنی حاشیت غفور پیجنی شرح جامی پیجنی تطبیق چې قرآن کې ونه کنو بیا خدای خو نه پیجنی کنه نو در صرف کردی عمر عزیز یارا در نحو محو گشتی نشناختی خدا را در نحو گشتی نشناختی خدا را علم دی چې سره په خدای او پیجنی ښه علم کوم علم دی ها سره په خدای په خدای چرته پیجن دی
قران کې پیژندې شي بصیرت سره سره پیژنې بیا عقیدت سره نه عقیده خو به زمونږ په خوانه ده کنه مو ده د قران کې په بصیرت پیژنو ښه چې دا څه خبره سوای د خدای نه بل څوک والله کو کول شي چې نسبت خاک را با عالم پاک لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی دا لا اکراه متعلق د مسئله د قتال له چې علت د قتال اجبار غل الاسلام نه دی علت د قتال اجبار غل الاسلام نه دی چې کافر په جبر مسلمان وا بلکې علت د قتال ظلم د کافر په مسلمانانو باندې دا څه ورسره لګي علت د قتال ظلم د کافرانو په مسلمانانو باندې او چې څو پورې روس والا افغانستان ته نور غین افغانان ورسره jihad کو انا چې غي دل تراله ظلم متصور شنه دوی ورته ګری خلک ونیولې چې علت د قتال موجود دی ورمنډه کوي په الکه تاسو افغانانو خفنه شي دا زه ګوره خوشتبي کوم تاسو سره زما افغانان والله ډېر خوختي ښه ډېر تکړه خلک دي ما وې د په یو سره کې دوه کارنامې سره ته ورسولې اول برتانوي سامراج درې ځله اوس غلوخه برتانوي سامراج او د روسي سامراج خدا سه اوس غلو چې بیړې ورغره کړه ا تباہ او برباد ته خلک اوس خیر غواړي اوس ما خبرونه کتل اوس ما خبرونه کتل د بلقان ریاستونو کې خلک لګیا دي خیرونه غواړي ماشومان خیر او وزیر اعظم وې اداره سوشلیزم برکات وزیر اعظم بیان ورپسې متصل اوله ماشومان خو د خیرونه غواړي ورپسې د وزیر اعظم بیان چې د سوشلیزم برکات دي کم از کم 15 کاله به کې لګي چې موږ د سوشلیزم اثرات ختم کو ځکه سوشلیزم معیشت دباو ساتلی ښه معیشت دباو ساتلی داسې لکه سره چې هغه په خلوی ولا لاسي خي الا غستر کې راوتی ښه او ته ولا आवाज راو باسنه نو خو چې خو الله ترجه یو بکی نو بد سوشلیزم لا چې خو لري شنو بکی کو چې دغه معیشت ته بیره ورکړه دا معیشت ته بیره ورکړه چې سوشلیزم معاشي استحکام راوسته نشي فكفرت بانعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون دا سه قران وایخه دا سه قران وای قران ډېر کتاب قران ډېر کتاب انا شیخ سے بے شعر وے بے آؤ سنو کچھ نغمے قرآن بھی آؤ سنو کچھ نغمے قرآن بھی کان باری ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے قرآن چناوڑے وگونا بر ادرانی ازل بدی بے مزیخہ آؤ سنو کچھ نغمے قرآن بھی کان بارے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے آہ گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو حسرت پکار دے قرآن ستا پر اثر میں کہ تقشعر منه جلود الذین آمنوا خدا وہی اثر دار دے مسلمانوں کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں قرآن سنتے وقت قسم دے جو قاری قرآن ہوئی ماستر کی بے اختیار استر کی میں اوخ کی صفا تقشعر منه جلود الذین آمنوا اگر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو کوہ جس سے خاشعا متصدعا ہونے کو ہے اللہ تعالیٰ وہی کہ پغر میں نازل ابر زر شیوخا قرآن ذکر یہ طالبان قرآن ذکر شاہ منصور شیخ صاحب طالبان قرآن ذکر لازم من کلی والی خروپ سے روانی ای ګوره قرآن نه زده خروپ سے روانی نو شیخ صاحب ظریف الطب سلو او بزرگ سلو چا به خبرم نو موضوع وی خروپ سے خر روانی شیخ صاحب ډیر ولی سلو رحمه الله ډیر ولی سلو السيد خپل شیخین پرنګ کې دنګو حضرت مولانا حسین علی نور الله مرقده او د حضرت مولانا صدق غشتو رحمه الله ادوار ډیر اولیاء خلقو مولانا سید میاوالی حضرت سید میاوالی او حضرت سید غروشتو زه په اخیری ورځ کې ورته لاړم تاسو ته نو سره په کوه کې ناستم نو باجی الله تعالی تاسو ته صحت درکړي موږ به ډېر بے سهاري شو ډېر بے سهاري شو ان یو ډېر عجیب خبره وکړه ویس یو شخص الله تعالی دنیا کې داسې نه پیدا کړي
چې داغه په قدم کې دنیا رواني کی کني بیا به د مقبره د لوی خلکو نه ورکه ناسو نو ماته دا خبره څومره علمي جواب راک چې د دنیا وجود د چا شخصیت سره متړه یا خپل وجود د چا شخصیت سره منتی د عالمانو ډېر عجیب خبري اشاره نه وکي ډېر قیمتي خبره ویس یو شخص دنیا کې خدای داسې نه پیدا کړي چې د دنیا لپاره دا وجود ناګزيري چې دې بین دنیا به یو کده نه لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا نوړي مرتجی بار تقدیر ستاسو وجود من ځان د پاره باعث تر رحمت ګڼو ان یو ډیر عجیب خبره وکړه به مرګري زما تمنا نه د پاتې نور د ژوند نو ماجی ولې وی حضرت صاحب د میوالي شپه ته کاله قران ویلو شپه ته کاله د قران او حضرت صاحب د غوښتو شپه ته کاله د حدیث خدمت کړو او موږ ته خدای توفیق نصیب کو شپه ته کاله مر دواړو شیخانو سنت ژوند دی وساتل بس اوس متمنا نه د فاتحه نو مال ته چې ګور د لوی خلک وی د ژوندم تیرې په خپل مرزه مړیږي په خپل مرزه دا سی وی کانک قد خلقت کما تشاء لکه چې خپل مرزه مطابق بمریخه بس وفات شو بیا الله تعالی به رحمت وکړي حضرت سید میوالي رحمه الله ډیر لوی خلک پیدا کړ چې کوم یو شاګرد دې کوم د قرآني علوم ماهر دی حضرت سید میوالي ډیر ولی سره ما شیخ صاحب ته پوښتنه کوم جی حضرت صاحب وی حضرت صاحب جی او ناشنا سره داسې ناشنا سره ما دنیا کې نه ان یو ګوره د علاقه خانان ورته ټول روانو د علاقه خانان ورته ټول روانو حضرت صاحب سره ان تاسو موږ در دې بند پیادتلو سورلی نه و انا داس زروانم د علاقه یو لوی خان د حضرت صاحب لوی مخالف ان په اسبان راسورو مال مخه راته ان ما چې دا خان د دوسر تنګي طالب نو خجر تعارف ته بیا مې چې دا خجرات نه ده دا څو روان شو مرته نو هغه تاسو په دروله نو ما ته جو طالبہ تر کوم ځای مو ته ثوابه وی دلته سکه ما چې حضرت صاحب راغلم قران ته وای قران ته نه وای نو ما ته چې دا قران بل چاره نه ورسي ځکه حضرت صاحب خلافو نو ما ورته چې او دا قران بل چاره نه ورسي ما ته چې دا قران بل چاره نه ورسي نو ما ورته چې دا قران نه دا په کمندار چې حضرت صاحب وي دا چې بل چاره نه ورسي نه هر زن است نه هر مرد خدا پنج انگشت یکسانه کرد او باراتنا شتا و حسنک واحد و کل الى ذاک الجمالی نو دا قرآن په غنا کې خدای مالدار کړی کنه دا قرآن په دې مالدار قسم دې دنیا برته به هیڅ کاری ښه دا دنیا برته به هیڅ کاری دا قرآن ډېر عجیب مشغله ده تعالی شاه صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے وہ دنیا میں ایک چیز سے محبت ہے اور ایک چیز سے نفرت سب سے بڑھ کر محبت صرف قرآن سے ہے سب سے بڑھ کر محبت اور سب سے بڑھ کر نفرت سلطنت برطانیہ سے ایک چیز سے محبت اور ایک چیز سے نفرت قرآن سے محبت انگریز سے نفرت ایسے دغه زما د ژوند د ټول نه لوی سرمایه ده چاته خدای دغه سرمایه ورکړه نو د قلندري ارته بیا سکندران د مچ وزر کاری نادان ته ویلی ونو حقیقت څه پیژني دا دې وسیږي د کرایې کور کې او لوګي تیری قسم دې د پدې سکار نه د شاه صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنازه ادا کرایې د کور موته وخت څومره لوی سره که غوستلې د لاهور عمره او خار د سرو په خختو آبادول شخه لاهور عمره او خار د سرو په خختو آبادول د کرایې د کور نه جنازه وته هل خلق هرگز نمیره دا که دل زنده شد باش ستستبر جرید عالم دوام ما اولاد خپل پلار نه یادای بس لوی خلق دنیا یادای او دا لوی سره چې انسانیت د پر د خیر کارو کی کله الهامي دین تابع نه بیا نوم زندګی ښه دغه دنیوي جزا ده دغه څو کور کې خپل بچی سره ناست ما کتاب وي انا هغه سره ناست د کریسټوفر کولمبس ذکر وکړي د کریسټوفر کولمبس ذکر په پارچه راپکې نو کریسټوفر کولمبس ذکر وکړي نو ما هغه خپل بچی له ځین کې دا ورچو هغه مې هغه وخت ځین کې دا ورچو اما ته یی دا خو کافر ما یو کافر خو کافر چې د انسانيت لپاره د خیر کارو کی نو دنیوي بدله دار چې نامه به ژوند دی ښه اوس کریسټوفر کولمبس د برتانی سره اول ته بحری سفر کو امریکا دریافت کړه 15مې صدې په اخر کې سن 1496 کې صحیح دریافت امریکا دریافت اوس د امریکا دریافت تم انسانيت لپاره لوی خیر دی
انسانی دنیا دریافت کرے دا. لہذا پوری دنیا کی ذکر کی. امریکہ کو کس نے دریافت کیا تھا؟ اسکول معشوم پوری کرسٹوفر کولمبس نے. برطانوی سامراج وہ ہندوستان کس بحری سیاح کے تحقیق کے پس منظر میں آئے تھے؟ ہاں لیکن بحری سیاح کے تحقیق پس منظر کے برطانوی استعمار ہندوستان ترایا پہ ہندوستان نے قبضہ اکڑا. واسکو ڈے گاما اور پسی داغا ذکر میں دا واسکو ڈے گاما د ہندوستان پر دے حیث دریافت کرو چې دا د برطانوي استعمار د تسلط او د استحکام لپاره یو ډېر ښه ځای دی. داسې مسله ده. دا یاد کړئ، دا ټول خبرې یادوئ. د کفر او اسلام ټول خبرې یاد ساتئ. اسلام والا هم یاد ساتئ، کفر والا هم یاد ساتئ. لا اکراه فی الدین، نو علت د اکراه اجبار د احد نه په څه باندې؟ په اسلام باندې، بلکې علت د دې سره ظلم د کافر دی په مظلومانو مسلمانانو باندې. او تایید بیا هغه آیت چې لا ينهاكم الذين عن الذين بل لم يقاتلوكم في الدين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ان تبروهم وتقسطوا اليهم والله يحب المقسطين. نہ اسلام یعنی دین دا مسئلہ دا اختیاری. آپشنل مسئلہ اختیاری. ذکر چې اختیار د اسلام جبرن، اختیار د اسلام جبرن مقبول ہے په نسبت سره احکام دنیوي ہوتا، نه په نسبت سره احکام د آخرت تا. یو سړی که په جبر مسلمان شوی نو دنیوي احکام په اعتبار بور سره معامله وسکه د مسلمان، خو د زړه د اخلاص مسلمان نه د آخرت کې مستقر سره جهنم. صحیح شو؟ اوس دا مسله صرف تر دغه حد ده. د دې تعدی د لا اکراه فی الدین تعدی بعضې خلق د ډېر ازادي انسانیت قایلی خو فکر خام وي. صحیح فکر قرآن والا نه اغسته نو هغه وایي دا مرتد ته بیا ولې سزا ورکېږي؟ دین خو اختیاري مسله دلیل نه ولې لا اکراه فی الدین. دا مرتد ته بیا د قتل سزا ولې ورکېږي؟ مرتد ته قتل سزا نه مونږ ورته وایو چې مرتد ته قتل سزا ثابت صرف نقلا نه ده، عقلا ثابت ده. صرف نقلا نه ده، څنګه ده؟ عقلا ثابت ده. زه د روس یا د امریکای شهریت اخلم کنه اخلم؟ اوري کې دا مسله په مثال واضحه. د روس یا د امریکای شهریت سټیزنشپ اخلم کنه اخلم؟ دا زما اختیاري مسله ده. دا زما سره اختیاري مسله ده. څوک چې تر پاکستان نه پولیس لار شي امریکای گرین کارت حاصل کی 15 کال پس شهریت لپاره درخواست ورکړي، پاکستاني شهریت ختم شي او د امریکای شهري شي، پاسپورت پاکستاني ته پاکستان سفارتخانه واپس والی او هغه ته بیا کوم ورته پاسپورت ملو شي؟ د امریکای صاحب پاسپورت ورته ملو شي، هغه ته بیا امریکن نیشنل وایي چې دا اوس د امریکای شهري دی، اوس د پاکستان شهري نه پاتې وایي بای برت پاکستاني دی، بای برت پاکستاني دی او بای وی اف سټیزنشپ د امریکني دی. شهریت د امریکای دی، شهریت د امریکای دی او پیدایش د پاکستان دی. نو زه اخلم کنه اخلم؟ دا زما اختیاري مسله ده. خو چې کله ما دا واغسته دا شهریت نو زه د هغې د اساسي نظریې په ضد بله نظریه خپلوی نشم.
او که خپل مکړه ناغی مال آئینی اعتبار سره سزا را کوي شي. او د مسلط نظریه داغه ضد دا بغاوت ګڼل شي، ارتفاقی مسله ده. او د باغی سزا کم از کم سزا سره پانسی ده. د باغی لپاره بل سزا نشته، او که بغاوت په ثابت شو نو کم از کم سزا سره پانسی ده. خلاص کو ځکه چې بغاوت په ثابت نشي. اوس سوویت یونین کې چې څو پورې کمیونیزم په حیثیت د نظریه عملیو نو د چاره کمیونیزم خلاف کول شو، وای افغانان ته خطر کول شو. ډاکټر سخاروف باندې سړی هغه صرف د یوې خبرې خلاف کړو چې افغانستان باندې فوجکشي ناروا ده، افغانستان باندې فوجکشي ناروا ده. نو سخاروف بین الاقوامی دنیا منلو، نوبل انعام ورته ورکړ. بین الاقوامی دنیا نوبل انعام ورته ورکړ، بین الاقوامی شخصیتو. خو سوویت یونین حکومت هغه موافق نه کړ، سزا یې ورکړه سایبیریا کې ساته قید تنهایی کې، سایبیریا کې ساته قید تنهایی کې منټلی مړ کو، دماغی طور اغل ہلاکت ورکو. او په امریکا کې که یو سړی نن د کمیونیزم ناره ولګي نو امریکایي حکومت برداشت کوي؟ وای کم از کم سزا به ولسه ورکوي. که پیدا ثابت وي دې ما لپاره خطره ده، ما نظام لپاره خطره ده، نو کم از کم سزا ولسه ورکوي پانسی. اوس اسلام چې ما لا سو پورې غوړه کړی نه دی نو دا زما اختیاري مسله ده. شریعت د امریکای مې ناغسته زما اختیاري مسله وه، اسلام نه قبلو دا زما اختیاري مسله ده. دار اسلام کې اوسېږم په حیثیت د ذمي مال تحفظ راکړي، په حیثیت د ذمي مال تحفظ راکړي. خو چې اسلام مې یو واره قبول کړی دی او بیا هغې نه واپس کېږم نو دا د شریعت د حصول نه بعد د نظریې ضد دی. دا د حصول شریعت نه بعد د نظریې ضد دی او د هغې معقوله سزا ټوله دنیا کې څه ده؟ فانسی دی. وجه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من بدل دینه فقتلوه. دا ولیکئ ورته، من بدل دینه فقتلوه. چا چې خپل دین بدل کړ قتل یې کوي. اپاسټیټ مرتد ته وایي. اپاسټیټ دا شریعت کې جرم دی. اپاسټیټ ارتداد، اپاسټیټ مرتد. دا وشان افغانان د انګریزي خبرې دی یادوي. لا اکراه فی الدین، نشتر اجبار په دین کې. قد تبین الرشد من الغی، قد تبین اتضح واضح شوه دی الرشد طریق الحق، لار د حق، من الغی من الطریق الباطل، دلار باطلنا. فمن یکفر بالطاغوت، پس چا چې انکار وکړ د طاغوت نه، ويؤمن بالله، ایمان راړ په الله تعالی باندې، فقد استمسک تمسک، نو د تمسک بالعروة الوثقى، بالعروة الوثقى، په عروه وثقى باندې. نو یو حبل څه شي رسای، او یو د رسای سر کې یو کړای غونډه چولی، هغه ته عروه وایي، عروة الحبل. او نسل در رسای دا عروه نه کیږي، نسل در رسای دا عروه نه کیږي، قرای مضبوطه. طاغوت دا یا وزن فاعول دی یا وزن فغلوت دی. وزن فاعول دی ها یا وزن فعلوت تے. اطلاق کی پدریو شیرینو قرآن کی پا شیطان، دویم من تمرد و عبد من دون اللہ، چې په خپل متمرد سرکشوي او معبود ګرځېلې مقابله د الله کې. صرف معبود من دون الله ته نه وایي، بیا به اطلاق فرشتو باندې کېده، او اطلاق په حضرت عیسی باندې کېده، او اطلاق په حضرت عزیر باندې کېده،
او اطلاق به په هغه اولیاء کې د چاتره معبود من دون الله جوړ کړیو. نو کل من تمرد وعبد من دون الله چې دا معبودین من دون الله. او دریم اطلاق کی په نظام چې مخترع وي د غیر انساني نه په ضد نظام الهي. دا دو اطلاق او استاسو ذهن کی دي. خدا دریم اطلاق فلا دا دریم یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت دا اراده لري چې طاغوتی نظام تخپل فیصله یوسي. طاغوتی نظام د انسان د فکر جوړ نظام ته وایي. فمن یکفر بالطاغوت چاچ کفر کو په طاغوت باندې انکار وکړ طاغوت نه ويؤمن بالله عقیده برابر کا الله تعالی باندې تمسک وکړو پکړای مضبوطه لنفصام لها لا انقطاع لها چې نشته د شلون دی غروې د پاره والله سميع عليم الله تعالی اوریدونکو عالم دی. نو دا قد تبين الرشد د دې تعلق د لا اکراه سره دی چې الله تعالی ایزاح د سبیلینو کړی دی. اختیار د احد السبیلین دا په مرزه د هر فرد دی. ان هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. هغه ول تایید کړه وړي ان هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. البتہ سو کے سطر د حق عنادن کئی حق واضح دے سو کے مخالفت کئی دے عناد اوسط دے جو سوک سطر د حق عنادن کئی دا ولی الشیطان دے. اور جو سوک اتباع د حق گئی اغن طیب قلبن دا ولی اللہ دے. اتباع حق کئی عن طیب قلب دا ولی اللہ دے. نو تقسیم فائدہ کے دو فریق ہوتا ولی اللہ او دویم ولی الشیطان. بیا رست دری قصے راوڑی په طریقے د لف نشر مرتب سره. الم تر الى الذي حاج ابراهيم دیکھ بیان دے دے کہ اولیاء و شیطان بانے ختم دے جباریت لگی. اولیاء و شیطان بانے ختم دے جباریت لگی. دا ذکر دے پدر ایسا کہ چو اللہ لا يهدي القوم الظالمین ختم دے جباریت پہ لگے دے خدا و تا ہدایت نہ کئی. او بیا دو قصے متعلق د ولی الذین آمنوا راوڑے. یو او کالذی مر علی قريه چې دا یو سره وګوره څنګه په خاکی دی او باز بعد الموت باندې صاحب الحمار سوک صاحب الحمار سوک خدای ته پته څوک به څوک صاحب الحمارو خر ور سره څومره په خاکی دی. او دویمه کیسه وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته وګوره دا ولی الله څنګه په خاکی دی. اللہ ولی الذین اللہ تعالی ناصر دا کسانو دے چی ایمان راوڑے دے
یخرجهم راو باسی دوی من الظلمات د تیرو د غفلتنا الى النور رڼا د علم تا فيربط على قلبه وربطنا على قلوبهم فيربط على قلبه د پزړه الله تعالی استقامت پیدا کوي والذین کفروا کسان تو شیطانان دی یخرجونهم من النور الى الظلمات راو باسی دوی من النور ان یخرجونهم یحبسونهم بندی دوی لرا من النور درنا د علمنا ويذهب بهم الى الظلمات ابوزیت یرو د غفلت تا اولئک اصحاب النار دا ملګری دور دې دې بده اور کې همیشه علم ترى اما علمت علم ترى اما علمت تا ته پته نشته اما علمت آیاتنی خبر الى الذی دعا کسنا حاج ابراهیم خاصما چې مخاصمت کو ابراهیم علیہ السلام سره فی ربی فزاد در رب د کې ان آتاه الله الملک دا ان آتاه علت د حاج ده چې دا ابراهیم علیہ السلام سره جګړه وکړه ځکه چې مالدارو د خنزیر یې بادشاہ نور سو بادشاہ دا مالدار خالص د خرج ویخه د خرج وی په خبره نه پويږي او تاسو سره به دین کې کو نوازي کوي ښه دینی خبره به خان به کې کو نه راړي نو بس حالانکه غریب سره هغه چې مولا مسلو کې بس فوري په عمل شروع کی صحیح شو غریب سره هغه ته مسلو کا اچر خان نه کوي سره هغه سره چې خان مالدار چی نو به د خرج یې لکای ولا پکاري دوره غوندي ډیر وګدنه مثلا دا ونه ځکه وګدل کای هغه وی پوری نه ماکول اللحم دا غیر ماکول اللحم زناور ده دلنده ونه کا په کار راکړه خر دغه د غوخه د خوراک نه ده د وی خو بیا غوخه د خوراک انا الله تعالی علت قیش د ابراهیم علیه السلام سره په قطعیاتو کې ولې جګړه کوله حالانکه ذات درب وجود درب صفات درب قطعیات ان قطعیاتو کې جګړه ولې کوله تدې باعث انا اتاه الله الملك ذکر چې بادشاہو لاجل ان د دې وجه چې ورکړو الله تعالی د تعال ملک بادشاہي اس قال ابراهيم پاو کې چې ابراهيم رب زما غزاد دې ژوند کوم مړول کوي دوی ز ژوند کوم امړول کوم فدغا بمسجونين قتل احدهما وترك الاخر دوه کسان چې د 500 کم پښو هغه دوړ له رحم درخواست را واغسته دا غي مرسی اپلیکیشن ورته وای قانون کې صدر مملکت ته کی چې د سپریم کورټ نه مسله وربره شي نو بیا رحم درخواست چاته کی صدر مملکت ته آئین هغه ته حق ورکړي چې د سپریم کورټ فیصله د 500 برقرار ساتي که ختمه فدعا بمسجونين دغا احدهم قتل احدهما وترك الاخر یو قتل ک او بلې پرې خود نو ورته انا وحي و امید که صفات د باری دای چې احیاء ماتت کوي نو دا صفات ما کې هم شته نو بیا زربم بیا زه ربم انا وحي و امید نو دا داسې غلوطه وا دا على وزن افعوله غټ غلطه ته دا داسې غلوطه وا چې ابراهيم عليه السلام د دې جواب ډېر مناسبونه غړخه دا دومره لوی غلطه خبره و چې ابراهيم عليه السلام د دې جواب ډېر مناسبونه غړ کله طالب داسې سوالو کې چې هغه جواب ورکولم ناروایي ښه طالب کله دا سوالو کې چې هغه جواب ورکولم ناروایي ځکه دا د توثیق نه هغه نامناسب سوال چې جواب ورکین دا هغه نامناسب سوال جن زمونږ استاد مولانا عبد الحلیم صاحب نور الله مرقده ابانه به طالب کله غیر مناسب سوال وکړه نامناسب سوال به وکړه ناغه به نه کې ورته سي لاندې راوستي او داسې به وکتل نو بل طالب ته وي ته د سره ترخ کې وګور رمبه خور سره نشته نه خو دا ګور نه را پاسې دلته رمبه خو ور سره نشته نه وګور نه کله به ورته مولا صاحب ته غړې کم ځای پرې خو دې
بیا وکړه شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه، شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه زنده وغه نو به دا مولانا صاحب دې مونږه د کار استیو ځانه د کار است دي دالته دا کوړی میرا ده خلک په ګډه سره نه دې ورپسې دې خو ټول خلک خدای طرف ته بلی کنه هغه داعی الله دې ان اذا تشپنو ته وای چې ته پرې دا میرا وګده ده ګډه بسري د هیڅ ته نزي اتراشه الته دار الحدیث کې عبد الحلیم ناس ته مسلم وای پیدا ټول د میری نه ګډو وال راغلي سخت بغوسه طالب بجرت نشو کولای چې نامناسب سوال کی سوال وکړو هغه طالب چې داغه په خپل علمیت باندې اعتقاد وکړي چې او چې کله د مقام مناسب سوال به وکړو دا چې به چهره کې بشاشت راغی او فراخي براله او نور خو یو 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 مجسم علم او د علم کلام خو سم مستقله منبع و بس بیا به ور روان شي نو ور روان بشنو ایمان به تازه کړه ایمان به تازه کړه نو یو ځلې سبق کې ذکر وکړو چې کان یلقب بأبي الحكم ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل دا ابو جهل لقب اسلام نه وړاندې ابو الحكم نو لفظ ابو الحكم تشریطا محتاجو نو ابو الحكم په دې اساس ورته وي چې د حکومت سره مزاحم په داخله کې بل څوک نو او ابو الحكم ورته په دې بنیاد وي چې د فیصله به اخیری فیصله وا چا په بحث هم نشو کوله او ابو الحكم ورته په دې بنیاد وي چې دا په خپل فیصله باندې د نور فیصله ختمول او زایل کولې به نبی عليه الصلاه والسلام چې کله راغی نو ابو جهل لقب کې خدا چې دا خو ابو الحكم نه دی دا ابو جهل دی یو طالب په سوال وک ویجی پیغمبر علیہ السلام ورته دا ابو جهل ولي وي دا سوالو پیغمبر علیہ السلام ورته ابو جهل ولي وي نو دا سي الزامي جواب ولا ورکړي دا ډېر لوی عالم د قران او سنت ځکه ورته ابو جهل ډېر لوی عالم د قران او سنت ابو جهل ورته ذکرې صحیح شو نو د دوه مسجون یو پرې خدا بلک وې زوم حیا ماتت کو شاه منصور شیخ صاحب ابراهيم عليه السلام ته پته ولګیدا چې سړی د خود خرج وی خو لکای سولې دلیدا ځکه چې د ابقاء او احیا د ابقاء او د احیا په امتیاز نه پويږي او د قتل او اماتت په امتیاز نه پويږي ښه دا حالت ورته ولیکي ابراهيم عليه السلام چې خالص خر دی ځکه چې د ابقاء او احیا او د قتل او اماتت په امتیاز حالانکه دا یو شی نه دی که جدا یو شی نه دی څنګه مولوی سي ابقاء او احیا یو شی دی ها احیا تخلیق دی ها غیر شی نه دی نو ابراهيم عليه السلام په دې پوښ چې دا سړی دومره کم عقل دی چې د ابقاء او احیا په امتیاز نه پويږي او د قتل او اماتت په امتیاز نه پويږي نو دا خبره د بحث کولو ده نه لہذا د دې تشریح ورته اډو نکړه چې ودا خرزیه احیا دیته وي او ابقاء دیته وي دا ته ابقاء کې احیا نه کې ادا ته قتل کې اماتت نه کې ځکه اماتت دوري کې اماتت اعدام احد بدون سبب قاتل دا اعدام دا حد دی بغیر د سبب قاتل نه ادا کار یوازې څوک کول شي خدای چې سړی مړی نو پټو پکې ولي ها خدای چې سړی مړی پټو پکې ولي که بچاړې وای نه بس سجل شو هارت فیلش هارت وی فیلش ابراهيم یو خبره او دویمه خبره چې مدعا د ابراهيم عليه السلام ربوبیت د رب ثابتولو لہذا دے کہ تعلیم د مناظره ده تاسو رشیدیه ویلې ده تعلیم د مناظره ده چې خصم بکله تعالی کاږي غیر اهم مبحث ده مدعا بدیاله او که غیر اهم مبحث ته راخلي بس بیا ځان متعلق اوس نه فیصله وکړي چې مولا شیخ په دې خویدلې دي ښه ځکه چې په دې قادر شي ته غیر اهم مبحث ته راخلي مدعا نه واړو دي مولان ټول عمرم دا جو بل سردا کا کې ځکه احقاق د حق او ابطال د باطل خدای مراد نه وردا مناظره چې مولان کوي د کې احقاق د حق او ابطال د باطل مرادي
او چې خدای حاضر ناظر وګڼي بیا فیصله وکړي. کله چا سره عقیدت وي نیوي دي په خپل ځای دا علمي مقام په اعتبار، خدای هغه چې چا سره عقیدت دی نو دا هغه احقاق د حق مراد دی، ابطال د باطل مراد دی. دا مناظره کوي دې لپاره چې مانه زما ډله منتشر نشي، زما د فریق منتشر نشي، لہذا دې ته مناظره نه دی ویل پکار. دا مجادله او مباطله ده، دا مجادله ده مباطله ده، خالص د بطلان پرسته په اعتبار لګیږي. ځان له ډله مضبوطی څنګه مولای شي دغه چل کوي احقاق د حق او ابطال د باطل مراد. او مناظره اقامه النظیر في مقابله الخصم لاحقاق الحق وابطال الباطل. ان مناظره تعریف داره اقامه النظیر دلیل قائمول دي علام ادعاه في مقابله الخصم لاحقاق الحق وابطال الباطل. دا مناظره ده. نو کدا تعریف پکې صادق نه بیا مناظره نه، بیا مناظره ارسنم چې ولا کې دي که مجادله ورته وایو که منازعه ورته وایو که مظاهره ورته وایو او که مقاتله ورته وایو. ځکه چې بیا دغه منتج شي په دې چې یو مسلمان ټوپک راوالي او بل مسلمان ولي صحیح شو نو هغه شاید چې قاتل مقتول دواړه خدای وبخي. ځکه یوم د مولانا مسله اورېدلې و نو پاغه یقینو او بلم د مولانا مسله اورېدلې پاغه یقینو. مولا چې ورته د خپل مجتهد ویلې دا دین دې کړ دې خلاف دې کړه کفر دې او دا بل ته چې بل مولا خبره کړ ورته دا ما ولا خبره دین دې کړه بل دې وکړه نو بیا کفر دې نه خو ځان مړ کړل په اسلام یا دې بل قتل کړل په اسلام. نو شاید چې خو خدای وبخي خدا مولیان دواړه خدای نه بخي. دا مولیانو بخنه مشکل ده ځکه دې خو مسلمان پاس او مسلمان په وجه مسلمان را پاسو مسلمان په دغه معنا ده په قواریت ته. قال انا احيي واميت. نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام ادنا دلیل راوړلم به طریقه د مناظره دار چې خصم ته بړم به ادنا دلایل اقوا دلیل ورته لومبه نه وای ځکه هغه دل رد کو نو بیا هو به تنزل طرف ته روانه نو په اقوال ته ثابت نه کړو په ادنا به ثابت کیته نه ادنا دلیل بوای نه بدل رد کوي ناغه نه بره بزي نه بدل رد کوي ناغه نه بره بزي نه بدل رد کوي اقوا ته برسه اقوا ته برسه نو اخر با غم سترشي کم دلیل بول رد کوم سملی بدلته سملی ځکه چې توانایي او قوتونه به جواب ورکوله چې بس ته تر کوم بوله دلیل رد کوم اقوا طرف ته روانه. نو مناظره کیږي په استدلال علی سبیل الترقی نه په استدلال علی سبیل التنزل باندې. اوبه کې بل نقطه ولیکي ښه ابراهيم عليه السلام د مناظرې د اصول نه واقف وخه استدلال علی سبیل الترقی کو نه استدلال علی سبیل التنزل. قال ابراهيم ابراهيم عليه السلام وی الله تعالی راتل کیف انور باندې من المشرق د جانب مشرق نه راتل ک په دی باندې من المغرب د جانب د مغرب نه فبهت الذي كفر بهتا مفسرین ترجمه لیکي تحیر و دهش متحیر شو الدهشت زده شو نو متحیر شو دا لفظ عربي دی ها دا لفظ سره عربي دی دهشت زده شو دا لفظ فارسی دی. امیر شریعت سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه دا ځای تقریر کې ذکر کو وہ تفاسیر کو چان مارا تفسیروں میں ٹول چان کر تفسیروں میں ٹول چان کر. کسی نے متحیر ہونے کا ترجمہ کیا تھا کسی نے دہشت زدہ ہونے کا ترجمہ کیا تھا کسی نے لاجواب ہونے کا ترجمہ کیا تھا لیکن کسی نے ٹو دی پوائنٹ ترجمہ نہیں کیا کہ بالکل انکتے والا ترجمہ سدا. وہ رحم کرے اللہ ایک پشتون مولوی کو رحم کرے ایک پشتون مولوی پر وہ اس نے کمال کیا. میں نے پوچھا
کیف بهت الذی کفر. اوسه پښتون خو ته پښتو کې ویله، خو شاسه خپل اردو کې ویله. شاسه بیا اردو کې ویله چې پښتون ماته ترجمه وکړه چې فبهت الذی کفر. پښتون عالم ته چې پښتو کې بلې ترجمه سي چې ابراهيم عليه السلام ولدا دلیل پیش کړ فبهت الذی کفر. شاسه رحمت الله علیه هغه پښتون مولا باندې خدای رحم وکړي کمال وکړ ټو دی پوینټ نقطه ویله فبهت الذی کفر. وې د کافر کو نه ویتا شو نو کو نه ویته دل دیته چې بیا سره را غونډول نشي ښه. وې د کافر کو نه ویتا شو. خوشا سے بھی اردو کی ترجمہ کو لے کافر کا گانٹ پٹ گیا. کافر کا گانٹ پٹ گیا. فبهت الذی کفر واللہ لا یهدی القوم الظالمین. اللہ تعالی لا یاد اسباب نہ برابر قوم ظالمان ہوتا. اے فیختم علی قلبی. ختم د جباریت لگئی په معاند باندې. او کلذی او د پاره تنویع ده ځکه دا بیان د نوع ثانی ده. وان د دو فریقه ذکرو. نوع اول ولا قصه ویلا. نوع اول ولا قصه ویلا چې اولیاء او شیطان دغه دي لکه دا نمرود شو. او کلذی مر علی قريه او کلذی مر علی قريه یا پشان دا کس چې تیر شده یو قریه باندې وی خاویتن ساقطتن ادا قریه را پریوتی وا غلا غروشها ما غروشها سره د چتونو را پریوتی وا. قالا نوید انا یحیی هذه الله انا پسرستو فعل دی. کیف یحیی سرنګ بجوند دی کې دیلنا الله تعالی پس دمړې دور دینا فامات الله امات الله فامات الله ابقاه الله میتا. ابقاه الله پری خود دل الله تعالی په مړ حالت کې سل کاله ثم باسا ثم احیاو بیا ژوندې ک وی ورته الله تعالی کم لبستا سمره دی وخت تیر کړی دی. قال نو اوید لبست یوما وخت می تیر کړی یو ورځ او بعض یوم یا سې صدر وزي. قال وی الله تعالی بل لبستا بلکې وخت تیر کړی دی مئة عام سل کالا. فانظر الی طعامک غورت طعام پلتا وشرابک مشروب پلتا عصیر العنب عصیر العنب ويكون اسرع فسادا ويكون اسرع فسادا او دا طعام وهو التين ويكون اسرع فسادا. په میوه کې څومره زر چې انګور او انځر خرابېږي څومره زر بل میوه نه خرابېږي. دا دوه میوې چې ډېر زر خرابېږي یو انځر بل انګور. فانظر الى طعامك وهو التين يكون اسرع فسادا والى شرابك عصير العنب يكون اسرع فسادا. لم يتصنع سګردانه دی. ها کدا هید سکتی نه نو بیا کدا هید سکتی نه نو بیا نه خو هید سکتی شو کنه هید سکتی دا نو لم يتسنن اصل لفظ دی لم يتسنن او دا هید سکتی نه د نفس فعل دا تسنه يتسنه تسنه يتسنه ډیر کلیز ګرځیدونکې څنګه ډیر کلی سند څه ته وي سند څه ته وي سند کال دا نو تسنه يتسنه ډیر کلیز ګرځیدونکې. لم يتسنه ډیر کلیز ګرځیدونکې انحلال د اجزاء کی فساد پکې راځي. لازمی معنی دا لم يفسد چې نه د فاسد شوی نه طعام او نه شراب. او لم يتسنن تسنن معنی تقدم مستلزم دے معنی دو لا يظهر عليه اثر مرور الزمان لا يظهر عليه اثر مرور الزمان.
وملکا وانظر الى حمارک اگورد دے خرطا ولنجعلک آیتا للناس وانظر اگورد الى حمارک دے خرق پلتا ولنجعلک آیتا للناس لنجعله ولنجعلك چې دا حمار احیا د حمار او احیا استا لنجعله ولنجعلك آیه للناس هر واحد مستقل دلیل دی ځکه آیتين نوې ورنو خو تقاضا د عاطف کوي چې شی ورته مقدر دی لنجعله ولنجعلك هر یو ځان له مستقل دلیل په باس بعد الموت باندې تخرج وندي کول ځان له دلیل دی استاج وندي کول ځان له دلیل دی وانظر الى العظام اگور دی ډکوتا کیف ننشزها انشز ينشز انشازا کیف نحركها چې سرنګي حرکت ورکو ولا انو د قتلوي دا غخره ډکی هغه لا سي ډکی نو دا سرور یو بل ترانځ دی کېدل ښه ذرات ترانځ دی کېدل ذرات ترانځ دی کېدل څنګه دا البته مسله ولیکي سائنسدانان وایي چې دا ژوند اساسي طور د غیر ذی حیات ماده نه پیدا شوی دی مرور د زمانه سره یو ژوندۍ ماده په مارز وجود کې رااله دویمه نظریه دا ده د لومړنۍ تر ساينس اصطلاح کې بایوجینیسس یا ارګیو بایوسس دا اصطلاحات چې غیر ذی حیات ماده نه او ذی حیات ماده مارز وجود کې رااله بیا تنه دا حیاتیات پیدا شو نباتات او حیوانات او انسان وغیرہ او دویمه نظریه دا ده چې پزمکه باندې دا ژوند دا د شهاب ثاقب یا د سیارې د عمل نه وجود کې راغله دي او په شهاب ثاقب یا په سیاره کې یو ګونه حیات موجودو اوس شلمه صدای کې ساينسدانانو دغه دواړه نظریه غلطي ویلې دا نظریه دواړه غلطي دي اله شلمه صدای له تحقیق پیش نظر علامه یو شعر ویلو چې زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب ژوند څه شی دی دا عناصر مرتب کېدل دي زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب اور موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا مرگ څه شی دی بس دغه عناصر او اجزاء چې د انحلال راشي زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب اور موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا ناغوی د ماده په مختلفو ذراتو کې ساينسدانان وایي کیمیاوي تبدیلی رااله غیر نامیاتی مرکبات موجود شو غیر نامیاتی چې نمو پکې نه راتله دا چې مرکبات یې کې نمو او زیاتواله دا غینه پس بیا نامیاتی مرکبات پیدا شو
او دا غي یو اصطلاح ده امینو ایسیډز، چې د امینو ایسیډز دا ګیسونه دا غي د باهمي جوړنه لکونو کال بعد یو زنده خلیه پیدا شو، ژوندۍ خلیه. ادای خلیه نباتات او نباتاتو ارتقائی شکل، حیوانات او د حیواناتو ارتقائی شکل، دا انسان. او ماهرین د فلکیات وایي چې ابتدا کې دا ټول سیارهګان او ستارهګان ځمکه اسمان دا یو ګوله وه، یو غونډه ګوله وه. د دغه ګولې دننه درجه حرارت دومره ډیر بڑاو شو چې د کې دننه یو دماکه وشو، یو زوردار دماکه وشو. آسمان بره او تختیده او ځمکه لاندې پاتې شو. او رضی دا خبره معقوله هم ده. ابن عباس هم دغه وایي، ابن عباس هم دغه وایي تاسو نه ګورئ ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، كانتا رتقا ففتقناهما. ابن عباس وایي چې د اسمان د ځمکې د پاسه داسې پروت لکه د کټوای د پاسه برغوله پروت دي. كانتا رتقا ففتقناهما، فتق وایي دا غي چودو ته. د فلکیات د ماهرین د رائے د ابن عباس تفسیر سره مناسب کاری. په شروع کې د ځمکې فضا کې یو ګیس موجودو، کاربن مونو اکساید. هغه علامت ته په ساينس کې CO. او کاربن ډای اکساید CO2. او یو دریم ګیس موجودو امونیا NH3. او یو بل ګیس موجودو هایدروجن H. خو فری اکسیجن هلته نو. اکسیجن دغه ګیس ته چې د جاندار اور سره ژوندۍ پاتې کیږي اکسیجن. او دا د اکسیجن علامت ده. هغه وی باد و باران د نور شواګانو بنفشي شواګانو. دې بنفشي شواګانو تذکرہ استاد هدایت الحکمت کیشته او صدرا کیشته. بنفشي شواګانې ځکه د ساينسدانانو ټولو ما موږ له حکمت نشه ډیره وکړل، خو بس موږ په هغه ځای پرې خو دې چې اتل سو کال وړاندې غي هدایت الحکمت والی کله بس په هغه ځای پرې خو دې بس دغه ډیر دی. دینه موږ وړاندې نزو تو منگا جمود تاری دی. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار تو ثابت و سیارہ. ہم متحرک خلق ہو منگا جامد خلق ہو. اللہ مزہ کہ تجھے آبا سے اپنی استاد ہدایت الحکمت د مصنف سره نسبت کی اسیر الدین ابہری سره. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار. تو ہدایت الحکمت یاد ہے کہ وہ کردار تو گفتار وہ تو ثابت و سیارہ. ہم متحرک تو جامد ہے نہ. اور پسے وہی چی گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا. تو سائنسی تحقیقات ابتدا مسلمانانو کړي و پرې خو د مونږ مغرب ته بس داسې ذلیل کړو خدای چې د هر خبرې لپاره مونږ مغرب ته محتاج. وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی. وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دے کے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. مغرب په دنیا مسلط شو. دا البرونی، دا ابو حیان، دا ابن رشد، دا فارابی، دا ابن سینا،
دا ټول کتابونه ای قبضه کړل او په تحقیق شروع کائنات کې څه شروع تحقیق شروع او مونږ به څوک مونږ بس طرف دا په جلسه دیو ته شیخ اول وای بل ته شیخ پانی وای که شیخ ثانی وای ورته بس یو ته شیخ اول وای بل ته